د بېنظیر روپۍ چې دي دا راغلي دي خو کله چې موږ خپلې روپۍ راخلو نو هغه روپۍ چې دي دا موږ ته میلاو نه شي که نوي کسان او که زاړی نوي کسان هغه ځي کوم چې سروې کړی خپل رجسټریشن چې کړی نو هغه هم به دغه لینډونو کې ولاړي ځکه چې هغو ته د اهلیت او د دې پیسو پته نه لګي چې زموږ پیسې راغلي دي که نه دي خو په دې لینډ کې ولاړي کله چې کاونټر ته ورورسي نو هلته ورته هغه وایي چې ستاسو روپۍ چې دی دا نشته ځینې پکې زاړه کسان زړو کسانو ته چې دی هم هغه روپۍ چې دي نه میلاویږي نو دا د څه د وجې نه میلاویږي په دې ویډیو کې به دې پوه کوم خو د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ نو هر کله چې تاسو د روپو اخیستو دپاره ځئ نو لاول به تاسو خپل شناختي کارت چې دی دا به چک کوئ که تاسو خپل شناختي کارت چک نه کو نو ستاسو به 2-3 غنټې چې دی دا به ضایع شي ځکه که تاسو هلته کې ځئ په هغه لینډ کې ودرېږئ نو هلته کې به لازم ستاسو 2-3 غنټې لګي نو چې 2-3 غنټې ولګېدل او کله کاونټر ته ورورسئ نو هلته کې به تاسو ته وایي چې ستاسو شناختي کارت چې دی دا ایکسپیر دی نو په ایکسپیر شناختي کارت باندې چې دی روپۍ نه میلاویږي د دې په باره کې به زیاتکر کسان تپوس هم کوو چې په ایکسپیر شناختي کارت باندې روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي نو په ایکسپیر شناختي کارت چې دی روپۍ نه میلاویږي یوازې د بېنظیرو روپو لپاره دا نه چې تاسو د خپل شناختي کارت چې دی دا نوی کوئ دا په هر ځای کې په کار راځي چې ایکسپیر شناختي کارت نو دا په یو ځای کې چې دی هم کار نه کوي د ایکسپیر شناختي کارت مطلب دا دی لکه ستاسو سره چې د سره شناختي کارت چې دی دا نه موجود خو د ځینې کسانو شناختي کارت چې دی هغه ایکسپیر هم نه خو بیا ورته هم روپۍ نه میلاویږي د هغې نه مخکې ورته هغه روپۍ میلاوېدلې خو دې ځل چې لاړ شي نو هغو ته وایي ستاسو روپۍ چې دی دا نشته نو د ځینې کسانو اکاونټونه چې دي دی بلاک کړي دي څنګه چې تاسو ته ما مخکې ویلي دي کومو کسانو زما مخکینی ویډیوګان کتلي نو په هغې کې ما تاسو ته ویلي دي چې کومو کسانو ته دا میسج راغلی چې تاسو خپل سروی چې دی دا دوباره وکړئ نو کومو کسانو ته چې دا میسج راغلی نو د هغوی اکاونټونه چې دي دا بلاک شوي دي هغو ته به دا روپۍ نه میلاویږي د ځینې کسانو روپۍ یي خو د هغو په اکاونټ کې چې دی روپۍ نه جمع شي ځکه کله روپۍ چې نوي نوي شروع شي نو دا په کمتر اکاونټونو کې جمع شي په هر اکاونټ کې چې دی دا روپۍ نه جمع شي نو کله چې دی دغه لینډ کې ودرېږي او روپو له لاړ شي نو دې ته هغه روپۍ چې دی دا نه میلاویږي نو دا روپۍ د دې د وجې نه میلاویږي چې دا ستاسو په اکاونټ کې چې دی روپۍ نه جمع شي نو هر کله چې روپو له ځئ نو په هغې کې یو څو ورځې چې دی تاسو صبر کوئ د کومو کسانو چې اکاونټونه بلاک شي هغه به چې موږ ته پته څنګه لګي یا کم کسان نوي کسان به چې موږ ته به د اهلیت څنګه پته لګي چې موږ ته به دا روپۍ میلاوي که نه میلاویږي نو د دې په باره کې چې دی زموږ ویډیو شته زموږ یوټیوب چینل ته به لاړ شئ هلته کې په یوټیوب کې به سرچ وکړئ مظلومیار سپیک چې سرچ وکړو نو هلته کې به زموږ د یوټیوب چینل راشي نو د بېنظیر په باره کې دنیا شي ویډیوګان زموږ دي خو په هغې کې یو ویډیو ده چې خپل اهلیت او خپلې پیسې به څنګه چک کوئ هغه ویډیو به وګورئ نو په هغه طریقه تاسو خپلې پیسې هم چک کولی شئ او خپل اهلیت چې دی هغه هم چک کولی شئ نو تاسو ته پته ولګي نو ستاسو به وخت او پیسې چې دي دا به دواړه نه ضایع کېږي ځکه که تاسو په هغه لینډ کې ودرېږئ نو هم به یې وخت ضایع شي بل دا تاسو چې کوم په کرایه روپۍ لګولې نو هغه روپۍ چې دي دا به هم ضایع شي نن سبا چې دی رش هم ډېر زیات دی ځکه د ځینې کسانو اکاونټونه یې بند کړي دي کوم کسان چې به روپۍ ورکولې نو په هغې کې د زیاتکر کسانو اکاونټونه یې بلاک کړي په کمتر ځایونو کې چې د روپۍ وس میلاویږي نو په هغه ځایونو کې ډېر زیات رش دی نو که تاسو په هغې لینډ کې ودرېږئ نو نورو کسانو ته هم تکلیف وي او تاسو ته په خپله هم تکلیف میلاو شي 2-3 غنټې هم ضایع او پیسې چې دي دا هم ضایع شي او زیاتکر کسان چې دي په هغې کې اوس بېهوشه کېږي ځکه نن سبا ګرمي هم ډېره زیاته ده نو شناختي کارت هم چک کوئ بل دا یو څو ورځې انتظار کوئ چې انتظار وکړئ نو رش به هم کم شي بل دا چې تاسو ته به روپۍ ښه په اسانو سره میلاو شي یو به په اکاونټ کې چې دی روپۍ به هم جمع شي دا یو شارټ غونته کې ویډیو نو تاسو مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورسي او که ویډیو مو خوښه شي نو یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکړه داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کړئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کړئ